السلام علیکم ملګرو، بالاخر د انتظار هغه غړۍ ختم شوه او د راولپنډۍ هغه لوی د عظیم خاندان سره تعلق لرونکی یو شخصیت فرخ کھوکر نن په جمعیت علماء اسلام کې د شمولیت اعلان وکړو او دا ډیمانډ پیش کړی او مطالبه کړې وه چې قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن سے برازي او د هغه په موجودګۍ کې به زه اعلان کوم. ملګرو، د په جمعیت علماء اسلام کې د شمولیت اعلان ولې وکړو؟ د دې وجه څه ده؟ ځکه دا خو غیر سیاسي خلکو د دې نه مخکې د دوی خاندان د پیپل پارټۍ سره تعلق و، د هغې نه بعد دوی بیا د سیاست نه لا تعلقه شوي وو. نو نن بیا دوی ولې دې طرف ته رامایله شو په جمعیت علماء اسلام کې شمولیت وکړو؟ د مولانا فضل الرحمن صاحب او د جمعیت علماء اسلام نه دا ولې متاثره شو؟ نو په دې باره کې د ده نه تپوس شوی دی. دا وایي چې اولنۍ خبره دا ده کله چې مولانا فضل الرحمن صاحب په مینار پاکستان کې جلسه وکړه د ختم نبوت دپاره او په هغې کې چې د ختم نبوت کومه دفاع وکړه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه د ذات چې کومه دفاع یې وکړله، نو وایي زه د دې نه ډېر زیات متاثره شوم. دویم نمبر دا وایي مولانا فضل الرحمن صاحب چې د اسرائیل خلاف او د فلسطین په حق کې په پاکستان کې کم کمپین وچلو بغیر د څه د مفاد نه، وایي دویمه خبره دا ده زه د مولانا صاحب نه ډېر زیات متاثره شوم. او دریمه خبره دا ده وایي کله چې د پاکستان او د انډیا جنگ شو نو پوره پاکستان کې د ټولو نه اولنی سیاستدان هغه مولانا فضل الرحمن صاحب و چې ښه په جرأت او په غیرت سره میدان ته راغی او د پاکستانی قوم د پاکستانی ادارو افواج پاکستان هغوی ته ډاډ ورکو، شاباشي ورکو چې ټول قوم ستاسو په پشت باندې ولاړ دی او تاسو خپله مبارزه جاری وساتئ. نو ملګرو، زه وایم د مولانا فضل الرحمن صاحب بیانات تقریرونه که د عام نور مسلمانان هم دغسې واوري لکه ده چې څنګه په غور سره اورېدلی دي، نو انشاءالله امید لرم چې هر ځوان هر باشعوره د پاکستانی هغه به هم جمعیت علماء اسلام ته راځي. او فرخ کھوکر صاحب یو اعلان هم کړی دی، وایي موږ به د مولانا فضل الرحمن صاحب سره داسې وفاداره یو چې تر څو مونږ د مخې نه نه یو لرې شوي نو د مولانا فضل الرحمن صاحب یو ویښته به م رانه څوک ازار نه کړي. او وایي زه د الیکشن د لړاوېدو خواهشمند هم نه یم. که مولانا فضل الرحمن صاحب ما ته اډر وکړي نو زه به بالکل الیکشن ته ودرېږم، او که د دوی اجازت نه وي نو زه به الیکشن ته هم نه ودرېږم. وایي زموږ مشرانو د زرداري نه هم څه نه غوښتي او نن زم د مولانا فضل الرحمن صاحب نه هیڅ قسمه مطالبه ډیمانډ څه نه غواړم، بس صرف د مولانا فضل الرحمن صاحب د جمعیت علماء اسلام مشن د علماء کرامو مشن هغه مخې ته بوتله غواړم. وایي پوره پاکستان او بالخصوص پنجاب کې به انشاءالله صرف زه د شمولیت اعلان نه کوم بلکې انشاءالله په زراو خلک به په پنجاب کې جمعیت علماء اسلام ته راځي انشاءالله، او دا مشن به وایي مخکې بوځو. نو ټولو په پنجاب کې چې څومره خلک دی هغوی ته پکار ده چې د ده مکمل سپورټ وکړي او د پسې شاته ودرېږي. بعضې خلک په ده باندې اعتراضات کوي چې دا خو ګینګ دی، بدماش دی او دغسې قتلونه، یعنی په جمعیت علماء اسلام کې د راتلو نه مخکې هیڅ قسمه په ده باندې الزامات اعتراضات نه، خو چې کله جمعیت علماء اسلام ته راغی نو دا قسمه اعتراضات مخې ته رال چې دا ګینګسټر دی او دغه شانتي مختلف قسمه الزامونه پې لګوي. موږ به د دوی هغه شاتنۍ زندگی نه ګورو، تیره زندگی به نه ګورو. په جمعیت علماء اسلام کې د شاملېدو نه بعد به موږ د ده زندگی د مستقبل به ګورو. که دا غلط کار کوي بالکل تاسو پې تنقید کولی شئ، تاسو نه موږ به پې خپله هم تنقید کوو. او که یقینا دا د اسلام دپاره کار کوي نو تاسو به م اپریشیټ کوئ او موږ به م اپریشیټ کوو. نو د ده شاتنۍ زندگی به نه ګورئ، د ده را روان مستقبل دغه زندګۍ ته ګورئ او دا جاهلانه بې وقوفانه اعتراضات مه کوئ.